أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دمارونو دا میاشت د شوال میاشت د رکوټ اختر میاشت وته مونږ وایو او دیتا اشهر حج وای په عربی کې. دا شوال ذی قعده د رکوټ اختر میاشت او میانه او ورپسې لس ورځې د ذوالحجې د لوی اختر د میاشت دیتا اشهر حج وای. په دې میاشتو کې عموما مسلمان د حج اراده کوي او حج لذي بیا د حج درې قسمه دي چې کوم د مکې خلک دي یا عام نور خلک هم کولی شي هغې حج افراد کوي، څوک تمتع کوي، څوک قران کوي. نو دې میاشت کې عموما زموږ علما کرام دا بیان کوي د حج متعلق چې خلک پچا حج فرضی هغوی داخلیو کی او د بیت الله حج ته لاړ شي، او که پچا نی فرض نو الله ته سوال وکړي. که چا باندې فرض وي او کړي وي او پیسې ورسره وي د هغه بیا ترغیب پیدا رغبت پیدا شي. غریبانان یې الله ته سوال وکړي، دا خو د الله را طرف نه ده. نو الله پاک مسلمان له بیا توفیق ورکړي د حج. د حج تعلق د بیت الله سره ده او زمونږ دا طالبان وی سبب بیت الله ده او بیت الله هغه کوټه ده د مارونو چې په مخ د ځمکه په دې ځمکه دا لومبی کوټه ده. دا تاریخي خبره نه ده، د خدای د قرآن وینا ده. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبی کور چې په دې ځمکه ښودی شوی دی په مکه مکرمه کې دی. کله چې رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو بیا دنیا ته راولېږه، د دې نه ډېر مخکې الله پیریان دنیا کې پیدا کړي و، په دې مخ د ځمکه هغوی اوسېدل. او چې ځمکه خدای پیدا کړه، تفسیر خازن هم لیکلی دی او داسې نورو تفسیرونه هم لیکلی دي چې الله یو ملغلره پیدا کړه. هغې ملغلرې ته الله د خپل قهر په نظر وکتل، نو ویلې شوه. چې ویلې شوه نو د هغې د پاسه زګونه رالل. دا چې کوم زګونه راغلي دي په دې ځمک په دې اوبو د پاسه دا ځمکه ده، جزیرې د ځای په ځای. او چې ویلې شو نو هغه دا اوبه دي او د هغې نه یو لوخړه پورته شوه، د هغې نه الله اسمانونه جوړ کړل. چې ځمکه الله پیدا کړه نو فرشتې الله په دې ځمکه مقرر کړه. دې فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کوټه بیت المعمور ورته وایي، په اووم اسمان کې هلته به عبادت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر کې فرمایي وی بیت المعمور ته لاړم او ابراهیم علیه السلام هغې ته ډډه والی وه او روزانه 80,000 کسان په هغې کې عبادت کوي فرشتې. او چې کمې فرشتې یو ځل پکې عبادت وکړه نو تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي. نو فرشتو به ته بیت المعمور کې عبادت کوو، نو چې الله ځمکه آباده کړه نو فرشتو د الله نه سوال وکړه چې الله مونږ خو هلته د عبادت یو مرکز و، دلته به مونږ ستا عبادت کم ځای کوو او په مانځه کې به مخ کم طرف ته ګرځو.
نو الله ولا د زمرودو په یو کاڼي کې یو بیت الله ورک، یو کاڼي کې یو کاڼي، نه پکې پیوند و نه پکې ټانکه وه. او دا چې موجوده بیت الله په کوم ځای پروت دی دا ځای ورته الله وښو، وی دلته دا کې دی. هغه د زمرودو بیت الله راوړه او په دغه ځای کې کېښوده چې اوس موجوده بیت الله دی. نو هغې کې به فرشتو خپل عبادت کو او د هغې نه به یې طوافونه کول. بیا تاسو ته مه وایي چې الله پیریان پیدا کړل د آدم علیه السلام نه ډېر مخکې. هغې پیریانو په دې ځمکه کې فسادونه شروع کړل، جګړې شروع کړې، اختلافات یې شروع کړل. دا د مسلمان سره جنگ او د مسلمان سره اختلاف دا د خدای رحمت ختموي. دا ته ګوره دا حقیقت وی. یو ځل حضور پاک په کوټه کې په کور کې او دوه صحابه په جومات کې یو بل سره بحث وکړ، اوازونه اوچت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته او سوی وی خرجت لاخبرکم بلیلة القدر، وی زه دې راووتم چې تاسو ته لیلة القدر وښیم چې دا کومه شپه ده. فتلاحى فلان و فلان، نو فلان کی او فلان کی یو بل سره جنگ وکړو. فرفعت، نو هغه د لیلة القدر د شپې چې زما په زړه کې کماوه تاسو ته وښیم ارانه یېره شوه، ختمه شوه. عسى ان یکون خیرا، ممکن ده چې دې کې به خیري. ګوره دومره د مسلمان سره جنگ او اختلاف، څومره د خدای ټیک ته دې کې خیر شو، ځکه چې سړی لس شپې هره شپه د لیلة القدر په نیت عبادت وکړي، د لسو شپو ثواب به خدای ورکړي د لیلة القدر. نورې فایدې هم پکې شته، لیکن که معلومه و نو بیا به د سړي زړه ډېر مطمئن وکړي. د دوه مسلمانانو د جنگ او د اختلاف ته وجه نه خبره ختمه شوه. د مسلمان یو بل سره په جګړه او د مسلمان یو بل سره په بغض او په حسد او په اختلاف الله ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات. او چې دا لومبې کوم سړی بغض او حسد کوي د دې بل کې بیا راشي نه دی پکار، خو د بل کې هم راشي، نو ټوله ګناه پاغي. نو دې پیریانو په دې مخ د ځمکه کې فسادونه شروع کړل. نو الله خپل عظیم رحمت هغه بیت الله د زمرودو د کاڼي فرشتو ته حکم وکړي دا واپس جنت ته یوسه. ایته یو ټیله پاتې شوه، یو اوچت ځای پاتې شو. بیا چې کله آدم علیه السلام خدای پاک دنیا ته راکوز کړ، آدم علیه السلام په سریلنکا کې، سرندیب زمونږ کتابونه ورته وایي، سریلنکا کې یو غر دی او د هغې د پاسه راکوز شوی، او بیبي حوا په جده کې راکوز شوې ده، او د دواړو ملاقات د عرفات په میدان کې شوی دی، پیژنګلو او ملاقات. او بیا په مزدلفه کې دواړه د شپې یو بل سره یو ځای شوي دي. نو چې آدم علیه السلام او بیبي حوا دا خدای پاک راکوز کړل، نو بیا هغوی هم د الله نه مطالبه وکړه. نو الله ورته هغه ځای وښوي دلته د خټو یو کوټه جوړه کړي. نو آدم علیه السلام په هغه ځای کې یو کوټه جوړه کړه. نو ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبې کور چې جوړ شوی دی په دې مخ د ځمکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې. او الله پاک داسې نه وایي چې ان اول بیت بنیت یا اسست بمکه ته، دی نه دی ویلی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبې کور چې کېښودی شو، ور اسمان نه راغی کنه، لومبې کور وضع چې کېښودلی شو دا په مکه کېښودلی شوی دی. هغه فرشتو راوړل، بیا آدم علیه السلام جوړ کړ. خو دا داسې ځای کې دی چې دا یو خوا همتې غرونه دی او بل طرف ته همتې غرونه دی، او دا نشیبي علاقه ده. نو چې سیلاب به راغی نو دا سیلاب به یو خوا بل خوا ته و، کله چې به زیات شو دا بیت الله به روان. نو د آدم علیه السلام د زمانې نه پس وران شو. او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي. د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي لس څیزونه. یو په هغې کې د حجر اسود، دا د انسان د سر عمره کاڼی دا حجر اسود، او دا تک سپین وګورئ،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض، دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس چې یو سړی چې دا حجر اسود ښکل کو دې دې پړه کې دا فرض کې ما د خدای لاس ښکل کو، الله اکبر. او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس چې چا ښکل کړي. د الله خو زمونږ په شان لاس نشته، د غوښې او د هډوکو زمونږ په شان لاس نشته، خدای له خو زمونږ په شان جسمیت نشته. د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی، مبرأ منزه دی. دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای. نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة، را جنت نه راغلی او كانت ابيض من اللبن، دا د پیو نه زیات سپینو. سودته خطایا بنی آدم، د بنی آدمو دی گناهونو تور کړي. او زموږ علما لیکي وی چې کم سړی دا ښکل کی یا لاس ولا یو سی غلاس ښکل کی یا د لری ځای نه ورته استلام وکوي اشاره وکي، داسې دا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي. ګوره الله پاک خو اسې نه وایي چې مبارکن د برکت شی دی. دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي. او رسول الله مبارک فرمایي ګناه تور کړی. او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود به سترګې له عینان، سترګې به نظر به پې کوي او ژبه به په هغې به خبرې کوي. باقاعده سترګې او خبرې سترګو به لیدل کوي او په ژبه به خبر کوي. او چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره، ځکه مشرکان هم پکې طواف کړی دی او دی ښکل کړی دی، چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره د دې حجر اسود ښکلا کړې ده، اشاره ورته کړې ده، ولې ګوتې وړي دي ښکل کړی دی، نو هغه له به د خدای په دربار کې ګویي کوي چې دې سړي زما تعظیم کړي، ستا په مخ الله د زه ښکل کړی، د ما له لاس سره وړلی، د ما ته د لرې ځای نه اشاره کړې. دا لوی برکتي کام دا پکې آدم علیه السلام کې. اوس هم دومره رشي په حجر اسود چې څوک ورنږدې کېدی نشي. اصل کې زمونږ خلک چې حج لذي او عمرې لذي نو چلې نه زده کړی. زه دې باندې ډېر زیات خفه کېږم. زه یم چې یو سړی د 50,000 روپو یو کار شروع کوي، یو ګاډی یا یو ځای کې یو رکوټي دکان شروع کوي، د 100 نه تپوس کوي چې څه کاروبار شروع کړم، څه راوړم، کم ځای وکړم. ولې؟ ځکه دا 15,000 او 10,000 دته قیمتي دي چې دا رانه ډوبې نه شي. یو نه تپوس کوه، بل نه وکړه، څه کاروبار وکړم، څو کم دوکه سودا ده کم ځای نه راوړم، کم ځای به راته ارزانه میلاویږي، تله کم ځای والم، کاڼي کم ځای، 100 کسو نه تپوس کوي. که یو سړی زمینداره کوي د 100 زمیندارو نه تپوس کوي چې دا تخم کم ځای والم، دا سنګ خرڅېږي، دا سنګ او کرم، او بیا 100 نه به تپوس کوي چې دې ته کم دارو واچو او دې ته کمه خوره واچو، مالې لاندې کمه واچو، بره کمه واچو، 100,000 نه به تپوس کوي. او که یو سړی د دې ځای نه پنډۍ ته ځي یا کراچۍ ته ځي، د دنیا د خلکو نه به تپوس کوي چې کم خوا لاړ شم، کار به کم ځای کوم، دیره کېږم به کم ځای، څومره پیسې ځان سره یوسم. لیکن چې د حج او د عمرې دپاره څوک ځي، قسم دی که دا تپوسونه څوک کوي، کم خلک کوي خو کم. دا تپوس بره نه کوي خلک، دا یو تپوس ځان سره څونه پیسې یوسم، دا تپوس بره نه کوي څو جوړې جامې یوسم، دا تپوس بره نه کوي چې یاره څه څیزونه ته به ورته چل ښیې د عمرې او د حج، ابره ته وایي څو جوړې وړم، څپلۍ څنګه یوسم، د احرام څو څادره یوسم. هغه د خپل دنیا او د خپل وجود غم دی او فکر دی، او ډوډۍ به څنګه او څو پیسې به مې لګي، او په کومه ایجنسۍ کې داخله وکړم چې پیسې رانه کمې والي، او چې د چا ځای نږدې دی او چا ځای لرې دی. یقین کوه که دا تپوس څوک کوي چې طواف څه ته وایي، عمره څه ته وایي، او حج څه ته وایي، نو ډر رې لاړ شي او ډر رې راشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه یو سړی ګډه چیلی به سر
نو چې کوم وخت کې مړ کېده نو مور ورته وی اله بچی کلمه ووایه لا اله اشهد ان لا اله الا الله. نه خو د ګډو چیلو بلد و، نو هغه وی ډر دا ګډې چیله چې رابلي دا ورته مور ورته کلمه خو هغه وی ډر په هغه ډر کې دې ساه لاړه. مور یې وی بچی ډر وی او ډر لاړې. نو بیت الله ته ډر لاړ چې ډر راشي. او توبه ما د تیر جمعه بیری دی اوس هم دته مخکې من بیری دی چې بیا التم څوک د خدای د پاره کم خلک زیګوره ټول ریاکارو روان دي خپانه شي. ریاکاری څه ته وایي؟ په طواف کې به ولاړ یو ځان ته به موبایل نیولې او خلکو ته به ښایي چې دا د طواف کوم. دا ریا نه شوه؟ پردو ښځو تصویرونه پکې راولي، هلته د چا اوږه ښکاري او د چا اوږه پټی، هغه تصویرونه پکې راشي. زنانه اکثر هلته کې کولاو مخګردي هغه تصویرونه پکې راولي. تا ته به وایي راشه ماله تصویر وباسه. په خدای یقین وکړه د رسول الله مبارکه روضې مبارکې ته ولاړو یو هلک او د قصد لاس پورته کړی بل ته وایي تصویر وباسه. هغه ته اشاره کوي چې داسې شي او داسې شي چې دا ګمبد مبارک پکې راشي. مې غرق راغلی او غرق لاړې ظالمه. دا خو ته خدای سره ټوکې کوي چې خدای غواړم دنه نه خو خلکو ته خیم چې غواړم. اجت میرا ته خدای نشتا غواړم دنه نه خو دې کیمره کې خلکو ته خیمه چې دې پلان کې ځای کې زه ولاړم او زه غواړم. ظالمه تباه شوې غرق شوې. دا لوی غم نن سبا جوړ. ما پسې د دنیا خلک دلته یو تصویر را سره وباسه لکه تصویر ګناه ده. یو وایي برکت له وباسه، ګناه اوس برکت لکې خبیثه. څوک وایي دلته جایز دي، دلته خدای حکم خو دلته راغلی چې منل، پیغمبر خو دلته اعلان کړی چې دا شی منل. لویه پیسه لګي په حج او په عمره، خالص یې د الله دپاره وکړئ. ګورې د مسلمانانو خالص الله دپاره نیت دا وکړه چې الله خوشحاله شي. خلک به خپل کار کوي، څوک خبرېږي او که څوک نه خبرېږي. موږ له د دنیا خلک وباسي، موږ ته نه یو خبر وکړه سارې جوړ کړي. بهر کې زمارونو دا حجر اسود دی. د دنیا خلق چل خو چاله نه وردی، د دنیا خلق پر راغون شي. یو له زور کوي بل له زور ور کوي، هغه چغې جوړې کړي چې د حد. بیا زنانه د سړو په دې میز کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انختی. یقین په خدای کې بیا دې دې معافي چې خپل خزه او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخت نه لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په مینس کې دا خزه انختی. یو طرف نم سړی او بل طرف نم سړی او لوپټه د ډیرو زنانو نه غورځېدلې سره ببر شوی وي او چغې وباسي. دا زنانه چې ګیره شي چغې کې یو لوی غوبل یې جوړ کړی او دارنګې سړی زور کوي. په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی راپسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوي او ښځه به راشي او د پورې به جوخته وجنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا چې زه پکې سر وردن نه کړم. ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شي وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي؟ دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا ښځه او سړي یو بل سره جنګېدل حرام دي. حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول، یو بل له دیکې ورکول او ښځو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام دي. نو دا قمقل سړی چې د مستحب دپاره حرام کار کوي. یو لوی مولوي صاحب اوس وفات شوی دی، ډېر لوی سړی لوی عالم و، الله دې وبخي نوم یې درته نه ده. ما ته یو ځل وي مولانا د زوی نوم یې واغشوي، د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وایي چې دا مې پړه ارماني په ما خامخا ښکلی. وی بو مې تلل، وی چې بو مې تله حجر اسود ته مې ورنږدې کړه. وی هغه کاسه ده که نه داسې سپینو زرو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده، په هغې کې سړی سر وردن نه کړي، هغه په لاس هم ونیسي. وی هغې کې مې له سر وردن نه کړ
چې حجر اسود ښکل کې وي ښه زور مې ولی سر له ورکړه او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کې وی ښکلې که زه ترې راووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسې بیا به لاندې خپېړه مې کې او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو که هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو ما ورته وی چې خوند یې وکړه حجر اسود دې ښکل که څونه رش هوټیلو وی ما ته وی چې ما کوم ځای ښکل که ما وی د پلانکۍ لور ما له دې بیخ وویسته ما بوتلې پټیل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله پاکاسه کې وردننه که شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه که وی زه دې کوم ځای وی چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه او د هغې سر دې وردننه که زه دې په دې پرېښودم پر دې ښځې دې سر وردننه که په هغې دې ښکل کړو موږ دې داسې پرېښود داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپله او پردی پکې نه پېژنې دا مې ورته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپله او پردی پکې نه پېژنې چې دا زما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چیغې وایي دا ښځې زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خواشی مه کوې ما په خپله پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو خواشی کړه دې له څه جواب ورکړه نو ګوره زما رونو زنانه وله خو بلکل نه دي پکار زه به یو مزیدار خشته مثال درکمه تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته لمونځ او چې واپس راووت نو څه وایي یاره وی ارمان دی چې داخل شوی نوم نو ښه به وه الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچو امت په مې څه وایي هغې به وایي چې حضور پاک دننه شوي دي مونږ هم دننه کېږو او دا ټول امت خو دننه کېدی نه شي امت پې پریشانۍ کې واچي او بی بی عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وایي ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې زما بیبي ورځي چا انکار کولی شي اوس که یو بادشاه وایي چې زما بیبي ورځي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې وردننه شوې وي 2 رکعات یې کړي نو د مټه یې ونیوله نو راوسته حتو املا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د ناوې مبارکې لاندې وی عایشې دلته 2 رکعاته لمونځ وکړه دا د بیت الله حصه ده دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تلې ده موږ ولې دننه لا نه ښځې به ووایي چې دې ځای کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې او لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ وکړو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلومي ما ته نه کېدی شي وی خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکې حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک فرمای وی طوفی من وراء الناس چې طواف کې د خلکو شاته کاوه شاته کاوه نن سبا به ښځې رانږدې شي د حج بیت الله په خوا کې په هغه ټیل کې په خدای یقین وکړه په دې سړو کې ورننوځي بس یا د خدای نیکبختې ثواب ګټې او که عذاب ګټې ښځې هسې هم ډېرې شوي دي او چې خلک ځي نو یو سړی ځان سره لس بوځي او ښځې به ډېرېږي خفه کېږي ما خوشحاله شئ رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت طرف ته چې زمانه نږدې کېږي ښځې به ډېرېږي او اخره زمانه کې به ښځې دومره ډېرې شي چې د یو سړي په سر به 50 ښځې او تکړه شئ که خیر انشاءالله امینه 4 به کې او چې 50 ښځې شي نو په 50 کې 4 خو به ستا په خدمت چې د خدای پوره کړي که او دلته خان دی خو د ښځې مخکې ما یقین نه دی ککړه ته مو کې بشیرجان په قسمت خو یو هم نشته دته ما ویلي دي مې د جنت کې د ښځې پته مه اوسېږه دنیا کې د ښځې تپوس مه کوه ته په ښځه څه کې بهر کې زما رونو ښځې ډېرې زیاتې دي د بیت الله ته نږدې لګیا دي او طوافونه کوي د سړو په میانځ کې ته به روانې او ته به وایې چې خدای سړی دی او ټیل به درکړي داسې په دې میانځ کې به راننوځي پردی ښځه به وي د سره به وجنګېږي حرام ثواب ګټې کې ګناه لته مقام ابراهیم ته به شاته ښځې ولاړې
د خدای بنده ټیک ده چې الله فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، نو هغه تشریح صدا تشریح دا ده چې شاته داسې ځای کې ودرېږه چې د مخ مقام ابراهیم ته راشي، د بیت الله ته راشي، دا نه چې د هغې سره خوا کې نږدې کې. خو طواف ته خلک تاویږي، رکاوټ جوړی خلکو ته، ښځې به ولاړي، سړي به پکې جنګېږي. خدای پاک، او ښځې خوالته پرده هم نه کوي، مخ یې ښکاروي. ولې بې پردګي کوي؟ وی دلته جیز دي. نو مې دا قرآن خو دلته نازل شوی دی چې وی دا پرده واجبه ده او فرض ده. دا قرآن د تورنګزو د پاره او د چارسدي د پاره او د مردان او د پیښور د پاره دی که د مکې او مدینې د پاره دی؟ لومبې خوالته نازل دی. پرده کوي ښځو ته، قرآن شریف وایي. سړونه لرې اوسېږئ، قرآن شریف وایي. دا د ښځو غلط سوچ او غلط فکر. نو چې زه د خدای خاطر وکې، یو خو زنانه چې بوځې نو چل ورته وښایه. د ټولو لویه خبره زنانه دپاره پرده ده. په طواف کې دومره ثواب نشته لکه په بې پردګۍ کې څومره ګناه کوي. قسم په خدای که په طواف کې دومره ثوابي لکه سړو کې جنګېدل او سړو سره ټچ کېدل چې په هغې کې څومره ګناه کوي. نو ته ګناه لرې که ته ثواب لرې. علما خو لیکي چې ښځې لمونځ په خپل دغه کې کوي، بلډینګ کې دی کوي، نه دی راځي. زمونږ فقهاو مکروه ورته ویلي دي.